یو طلاق چې سړی کور والا ته ورکېدي کې څو شرطونه مخکې ما ویلي بیا یې وایم چې دا سړی به لیونی نه وي او غوسه به دومره زیاته نه چې دا په ځان پوه نه شي مجنون به نه وغیره شرابو په نشه کې به نه نو که بیا یو سړی ښځې ته طلاق ورکوي د دې دپاره 3 میاشتې وخت دی ترتیب یې دا دی په حدیث کې ذکر شوی چې کله یو زنانه د په هغې باندې میاشتني بیماري د هغې زنانه راشي او د هغې نه بعد دا غسل وکړي ځکه کله چې زنانه په حالت د بیماری کې په دغه وخت کې طلاق نه واقع کېږي چې د هغې نه پاکه شي او غسل وکړي په هغې کې به ته یو طلاق ورکړي بله چې په دې یو میاشت کې تا یو طلاق ورکړو بیا به ته صبر کوې ما مخکې ویلو شریعت دومره ښایسته دین دی دومره ښایسته دینه چې تا ته وایي که چېرته دا زنانه تا ته ځان پاک کړي شاید ستا ورته زړه وشي او بېرته را طلاق فسخه شي مطلب د دې سره ته خپل نکاح برقرار وساتي نو تا ته وایي چې 2م طلاق ورته ته ورکوې په 2م ځل چې په دې زنانه باندې کله مریضتیا راځي بیماري پرې راځي او د بیماری نه دا زنانه پاکیږي 2م طلاق به ته په هغه وخت کې ورکوې چې دا 2مه میاشت راځي د زنانه نو چې کله 2م طلاق ورته ورکړي په دې 2 طلاقو کې ته کولی شي چې دغې زنانه ته خپله ښځه ورته وي او دا ستا ښځه ګرځېږي دغه 2 میاشتو کې ته ورته رجوع کولی شي اوس چې کله 3مه میاشت راشي په زنانه باندې میاشتني مریضتیاوې راشي د هغې نه بعد د غسل وکړي او 3م طلاق ورته خاوند ورکړي په دغه وخت کې دا ښځه د دې سړي د لاسو نه ووتله او دا مسله مخکې موږ بیانه کړې وه چې بعضې خلک بیا په دې کې داسې کار کوي چې دا 3-4 ورځو دپاره دغه زنانه یو بل کس ته ورکوي چې هغې ته دوی حلاله نوم ورکوي حال دا چې دا حرامه ده په شریعت کې حلاله ده نه ده 3-4 ورځو لپاره هغې ته ورکړي چې ته ورسره 3-4 ورځې تېرې کړه او په دې سره به ورسره نزدېکت ته وکړي د هغې نه بعد به بېرته ماته راکړي دې ته په شریعت کې دغه کم نفر چې دا ښځه ورته ورکولی کېږي دې ته په شریعت کې هغه تیسې مستعار ویلی شوی هغه چیلی چې خلک یې خپلو ګډو بزو ته په روپو راولي مطلب دا جواز نه لري ښه چې 3م طلاق کله واقع شو 3م طلاق د هغې نه بعد دا ښځه هغه د بل خاوند سره چې نکاح وکړه که هغه په خپله خوښه باندې په خپله خوښه باندې هغه طلاق واقع کی صحیح ده او دا بل سړي نه ځان آزاد کی به ته کولی شي چې هغه په خپله خوښه باندې ځان ته په نکاح کې تر څو که 1 کال اوس هغه تېری که 2 کاله خو دا موقته نکاح چې ورسره خلک دي چې یو میاشت بعد بېرته طلاق یې ماته بېرته راکړې دا زنا کې حسابېږي ګوره نو همدغه د طلاقو صحیح و شرعي طریقه ده هوتک صاحب